درمنو دغه ټایم کې موږ سره یو مشر ولاړ دی ان پی پارټي سره تعلق دی څنګه چې حالات او د پته چې د پوره ملک کې دنیا راوته ده عوام راوته ډیر زیات تنګ شوي دي نو دوی موږ کمنټس راکړي د نن سبا چې کوم حالات شروع دي په دې باندې لګرا سره مشر خپل خیالات شریک کړي. حالات خدا دي چې یو سړی لشل زره تنخواهي او هغه پسې سلوي زبر د تخپل وي په ایمانداري مال سار بیل راوړو 95,000 او که داخل دي نه کو نو 1,03,000 دي جرمانه بیا 1,03,000 دي نو موږ یو چې دا دونه ظلم دی عوامو سوالې کوي مخکې نه تباه او برباد دي ته د وړو بورۍ ته وګوره په 3,000 روپۍ ده یو شیم غریب د خوراک خو دې ته اخیستی اوس ته هغه پکې او هغه لایټ چې لګوي هغه هم تیالي مشر خلک لګیا دي خودکشانې کوي لګیا ځان ته پانسي اچوي نو خودکشي په دې کوي چې کور کې سسته نه بجلی بیل داخل کې کرایه نه د بجلی بیل زیات دی زما د کور کرایه 70,000 ده او بجلی بیل 95,000 دی نو زه څه وکړم کوم طرف ته لاړ شم زه خو سپید پوه یم چاته سوال هم نشم کولی بل هم نشم کولی دلته ډېر غریبانان دي هغه یې به څه کوي چې یو سړي 15,000 تنخوا ده نو هغه چې بجلی بیل پې 10,000 هم راشي هغه به نور څه نه خوري بس صرف د بجلی ته به ناست او دغه ټایم کې زموږ سیاسي چارواکي ټول ګوري که نه چې کوم حکمرانان ناست دي دغه ټایم کې متعدد ظلم یو انتهای په دې عوامو باندې راوستی هغوی ته څه وینا کوئ هغوی ته دا وینا کوو چې د خدای خاطر وکړئ خپلې خرچې کمې کوئ خپل دا ګاډي لرې کوئ ګاډي لرې کوئ هر څه لرې کوئ د غریبانانو له ریلیف ورکوئ مه جوړوئ سړک مه جوړوئ کوڅه مه جوړوئ غریب له کور ته اوړه واچوئ غریب له د بجلی بیل کې رعایت ورکوئ خو رانوا ټیکس نه چې څه نورې مرزانه کوي په 2 روپۍ یونټ دی او موږ له په 70 راکوي او دا کور هغه چې دی کوم هغه 40-50 روپۍ دی نو دا خلک یې د کوم ځای نه دغه کي او که نه ظلم دی قسم په خدای چې ظلم دی ډېر زیات ظلم دی اخر خلک په تنګ شول والله ته خو یو خودکشي دا ټول خلک به راوځي په دې سړکونو به په ځان تېر لاړوي موږ اکثر په سوشل میډیا ګورو زیاتره چا موټرسایکلې خرڅي که چا ځان له کور کې جمع کونجي وي هغه یې خرڅ کول او هغې دپاره بیل جمع کوي خو بیا بله میاشت کې پی په ډبل لا شي بله ورځ یو هلک موټرسایکل خرڅ کړی بجلی بیل یې پې دغه کړی ښځه چې موټرسایکل نو څه کوي د کور لوښي به اخر کې خرڅوي د کور لوښي به خرڅوي نور به څه کوي موږ نوټ کوو زیاتره خلک چې کوم دي زموږ وروڼه چې کوم دي که نه د چا وس کېږي هغوی پاکستان نه ځي بهر ته یاره چې موږ په چیمبر کې ناست یو دونه ممبرشپ یې نوې کېږي چې ورته وایي اټلي ته روان یم دې ته روان یم مخکې به تاجرانو جوړول اوس عام خلک یې جوړوي او بار روان دي ټول خلک بار روان دي چې بار دي بچې یا څوک نه قسم په خدای پاکستان کې ګزاره ګرانه ده اوس کوم نگران وزیر اعظم ناست دی هغه خو وایي چې که بهر ته څوک ځي نو ځي دی هغه یو بیان هم ورکړی دی که نه که څوک ملک پرېږدي دی که بهر ته څوک ځي نو ځي دی نو ورده کې بیا ټولو ته دی وایي چې ځئ بس کور کې یو کس بوډۍ پاتې شي کله چې هغه انقلاب راغلی نو باجوړ کې په کورونو کې عموما کې یو بوډا او بوډۍ پاتې شوي نو ټول نو د جوانان راغلي نو دغه رنګ تاسو هم ورته ووایئ چې ځئ بهر ملکونو ته لاړ شئ او دا خلک به بس بوډاګان او دلته به دا وخت تېروي نور خو دې کې څه نشته قسم دی خلک تنګ شوي دي تنګ شوي دي سپید پوشه سړی به دله راشي او غوږ کې به درته ووایي والله وایي کور کې مې وړه نشته پیسې راکړه نو سړي له ژړا ورشي یار دا کم حل دی یار د ټولو د حل دی که درمیانه طبقه ده او که غریب خاص هم غرق دی خو دا طبقه درمیانه هم پسې غرق